بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم د توبې په باره کې مودا موضوع شروع ده. ایو حکیم نه چوته پوس وکړلو څو کوم علامت تا څاغه سره دا معلومه شي چې توبه قبول شي دا ناغه و فرمایلو څلور علامتونه دي څاغه نه معلومیږي چې توبه قبول شي دا. اولنې دا سديدي سړی بعد خلکو سره نستای پستای ختم شي او خو خلکو سره نستای پستای شروع شي پوښتنه سديدي سړی توبه قبول شي دا. او دویم دا څکه ټول ګناونه پریږدي او دی الله تعالی او دی رسول صلی الله علیه وسلم خبرو منلو او اطاعت کوي پوښتنه توبه قبول شي دا. او دریم دا چې دی پزله کې دی دنیا خوندونه او دی دنیا خوشاله ختم شي او دی آخرت والا غم همیشه دی پر دې ځل کې زوی ونیسي پوښتنه توبه قبول شي دا. اور څلرم دا رزق وغیرہ یعنی دنیا کی تو څوره شیون دي حکم دی الله په ذمہ باندې دي اشهدو الله پاک ته پری دی او دو دی الله تعالی په عبادت کې لګیا شي بس پوښتنه دو توبه قبول شي دا. او حکم سړي کې دا علامتونه موجود وي نو دو به اندغه توبه ګورو خلکو کې شي یعنی هغه خلکو کې بشي چې دی چې توبه الله پاک قبول کړی دا. او چوپ بری کی الله تعالی فرمایي چې یقینا الله تعالی محبت ستی توبه کوون کو خلکو سره اور محبت ستی پاک صوف اوسیدون کو خلکو سره. او څکله سړی توبه وبسي او دغه توبه قبول شي بیا خلکو باندې د دې سړي څلور حقونه دي. اواله څا خلک په کور د دې سره محبت شروع کی ویلې چې دې سره الله تعالی محبت شروع کړلو. دویم دا څا خلک د دې لپاره د توبې لپاره دعا کوي چې الله په دې توبې باندې دې ته ثابت قدمی مضبوط والا استقامت ته نصیب کړي. او دریم دا چې خلک ته دې ته بس فغور ما کوي مخکینه ګونو څه مخکې د سوي داد کولو شرمنده کوي دي ما امو پختو کې دې ته شلې دي ما. اور څلرم دا چې خلکو ته پکور د دې سړي سره کینی او دې سړي سره په خو کارونو کې تعاون کوي او خې خبرې د سره کوي او الله تعالی به دې سړي ته څلو شیون ویر کی. یو دا صدا سړی به ګناونه د سي پوکي چې دا چوت بابا سلی دا څو ګویا دې سره ګنو کړی نه دا. او دویم دا چې الله تعالی به دې سره محبت ستي. دریم دا چې شیطان لعین به کله هم دې باندې نه مسلط کیږي شیطان به دې باندې طاقت وس نه بریږي چې دینه بیا ګنو وکي. او څلرم دا څو دنیا نه د تللو نه مخکې دې ځکه کوم خوف تا کوم ډور دا کوم ویره دا د اخرت ته سختي وريزي ولا الله تعالی به اغنه دي ته امن ویر کی. توبه او استغفار کې فرق دا غدا چې استغفار د دې توبې طرف ته سړی بیاي دا استغفار د دې توبې لیار دا او استغفار د توبې په مقابله کې عام دا. استغفار معنا دا د الله تعالی نه مغفرت غوښتل الله تعالی نه بخشش غوښتل. اور توبې کې درې شیون دي څه د درې شیون نه وي هغه ته توبه نشي لکه استغفار صرف دي چې الله ته معاف کی توبه دي ته نه توبې ته استغفار کې فارتا توبه دي کې درې شیون وګور دي. اوله کومه غلطي کومه ګناه دي نشي وي هغه باندې دو خیمون وی شرمندگی وی ودا. دویم دا کومه ګناه دي کوله هغه فورن پرېږدوي. او دریم دا آینده دې پر دې نه کولو عزم وکي ته دا به بیا آینده دې پر نه کوم. دا درې شون زور کی وی دیتا توبه یې رشي. امام غزالی رحمت الله علیه توبه اور استغفار کې فرق کړی دا فرمایي استغفار کې نه دا درې شون زوري نه دي بلکې استغفار هر انسان په هر حالت کې کول شي. څکه چې ته غلطي ونه وشي یا دی غلطه وسوسه په ځل کې پیدا شي یا په عبادت کې څه کوتاهي ونه کیږي یا د څه طریقې سره بل څه غلطي ونه کیږي نو فورا استغفار کول شي. او د استغفار مختصر الفاظ دا دي
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او توبه کولو طریقه دا چې ګناه په دوه قسمه ده. یو هغه سړی دی الله تعالی نفرمانی وکي او یو بندا دی بندا په مانځ کی، یعنی یو قسم حقوق الله سره تعلق ساتي، بل حقوق العباد سره تعلق ساتي. کومه ګناه سه حقوق الله کی دی کوته کړی دا هغه دی پر شب سره استغفار کول او زړه سره خیمانتیا کول او آینده دی پر نه کولو عزم کول. همدارنګه توبه په خپل ځای باندې وکي او دو څه خپل ځای نه چیږي الله پاک به هغه دې ته معاف کی او ان شاء الله الله به دې ګناونه معاف کی. البته کوم فرض دي فرض دینه پوت شوی دي ابو دور ګرځي خو مخو دا څنګه ته بس توبه صبر وځي چې علمون المزور پوتې ته معاف کی نه هغه حقوق الله هغه به ادا کوي. توبه صبر وځي الله تعالی به او ته معاف کی خدا فرض به رګرځوي. او دویم قسم ګناه هغه ده چې بندا باندې دي بندا حق وي نو دا حق ته سپری هغه نه رموف نه وی کړه اور پر الله تعالی کا دوسل پر توبه وبسي الله تعالی دا توبه دي نه مف کوي دا حقوق ته نه مف کوي. نو توبه کولو په باره کې ته چوتو باب سلی دا الله تعالی هغه ته څویر کوي. نو بخاری اور مسلم کې دی بنی اسرائیل دی ایو قتeel وکیا نقل کړی حضور صلی الله علیه وسلم دی صحابه کرامو ته وځو ته صفات شته دا الله تعالی توبه یې سړي څنګه قبلې. نو حضور صلی الله علیه وسلم دی بنی اسرائیل دی وکتل څنګه انتهایی خيستا واقعیا دا بیانوي چې بنی اسرائیل کې یو سړیو څنګه بغلا ډکا قتل به کولو او په دې کې مشهور او ډېری وړي خبرې باندې به قتل کولو. نو دغه دی لوسه یو کانسل کسون قتل شوی وو. دینه بعد هغه په سره کې دا احساس پیدا شو چې زغه به وارزي الله په مخ کې ودار ازو ته بڅ دا غامو سره سره کې پیدا شو. بس خلکو نه معلومات شروع کړلو ډیر سرګردونه ګرځیدو او خلکو ته ویلو چې الله په موت توبه قبول کی که قبول بونه کی. او بس دا فکر کې لګیاو او زړه کې دا خواهش وو چې ته یو عالم سره ملو شو څنګه مو ته دی په بری کې څه معلومات وکړي. لہذا یو کس ته وایي چې فلانکې لکی کې یعنی فلانکې عابد ده عالم نه عابد دي چې بدد گزاري بس المونځ او داس نفلونه کوي. نو یې ویشته هغه نه څه مشوره وغلغه ته خبر وکي. نو دا سړی ته ویرالو کې صاحب ته تیر کړل چې مو خدای یو کمسل قتلونه کړی دي او زوست بابا سل غونو آیا الله تعالی مو څه موف کی کوم باندې کی نغا چون کې عالمونه د خپل عقل نه جواب وکړلو چې یو کمسل قتلونه ذکرې وي ته مفیده غړي مشکله خبره ده او ته با سره قبليږي نه. نغا په دی واکه غصې کې شولو او تورې روبه سره دینه اثر وورو سلی پورا کړلو چې توبه غماسي نه قبليږي نو دینه اثر وورو سلی پورا کړلو. خو بیا زړه کې ایو فکر وو چې ایمودي مفه سلی ارخه خو مخوي دې واجنه ګرځیدو او دا وایي کوم غټ عالم یې زبغه دي مسلې ته پوس کوم. اخر دې ته چوغله څه فلانکای یو عالم د افلانکیزه کې پتی کیږي. نو دوه څنګه عالم ته ویرغللو او د خپل ژوندۍ کړګزاري و ته بیان کړ چې سل کسون ممړ کړی دي اټوله کیسه او ته تیرغلا. اوس دا مو ته وایي چې مو توبه قبول شي کنه به شي قبوله. آیا الله تعالی په دربار کې موږ د ګورنګوري پر مغفرت څخه خناشتو دا څه زوجتو دا نغه چون کې عالم وو علم وو ته دي خبره نغه ته وایي چې تو ګناونو په مقابله کې دی یو شای هم ورکوټ نشته دا ځکه چې تو ګناونه دور زیات نه دي لکه دی الله تعالی رحمتونه دور زیاتی تو ګناونه دی الله تعالی رحمت ډیر زیاته. عالم سره مشوره وکړه چې ته فلانکې الکه ته لور شاهزو کې دی الله تعالی څخه بندگان وسی
څنګه صرف دی الله تعالی عبادت کوي تاغه ته لوړ شه ازو کې عبادت کوا او توبه او بوس استغفار او بوس الله تعالی نه معفو وړه ان شاء الله الله تعالی به دې ته مغفرت وکي هغه څنګه ازو تر اون شو نیم میلیارډ ته ورسېدو ته جبرئیل السلام روغللو اسرائیل السلام روغللو او روحیونه وخستلو او څنګه روحیونه خستلو چونګې سړی مړیږي دینه روح وړي به فرشتي و بصیرتي کنه کې نیک سړی نیکی فرشتي رسی او کبا سړی بعضی فرشتي په سیبه رسی یعنی بعضی فرشتو مطلب دی جهنم ولا فرشتي په سیبه رسی نو دا سړی څنګه وفات شولو نو دی رحمت ولا فرشتي رولې هغه ته دا روح وړلو حق موته ده او دی عذاب ولا فرشتي رولې څنګه دا دی روح وړلو حق موته ده خپل مات کې لنجا شولا فرشتہ روغله چونګې دا جبرائیل علیہ السلام نو ویلو چې زیوړو بل یلو چې زیوړو جبرائیل علیہ السلام هغه دې څخه تاسو لیر ناب کې که خپل کلی ته د کوم ځای کې دي کډلو غړي اخته نشدي وي بیا د عذاب ولا فرشتي دی روح یوسی او که اخ کلی ته نشدي وي کوم ځای کې هغه بدد دی پر دورونو بیا دی جنت ولا فرشتي دی یوسی لہذا زوی ناب کړلو حکومه علاقہ هغه علاقات دو اخته عبادت ترونو تو به استغفار ترونو نو هغه علاقې ته نشدي وي او الويشتو نو دی جنت ولا فرشتو هغه روح یوللو او بعض کې چې دو اصل کې نشدي انده خپل کلی دو خو الله تعالی ته د نیت او د توبې بسلو او د اراده کولو دا ته دوره خواشلو چې کوم علاقې نه دورونو هغه علاقې اوریا کړل چې کوم علاقې ته دورونو هغه علاقې تر نشدي کړل فرشتو ته حکم وکړلو او بعضو کې رضی نه اندسې فرشتو هغه طرف ته وکش کولو نو هغه علاقې او تر نشدي شولا نو ګوره صرف د توبې کولو اراده وکړه الله تعالی دغه ګناه معاف کړلا خطاونه معاف کړلې دی واجب نه و حدیث کې رسی الله جل شانه فرمایي څه بندا سره انو مر ګمون کوم څنګه بندا موت سره ګمون سچي کاغه بندا توبه او بوسي زړی ځو خوشاليګه د څه ته خوشاليګه لکه څنګه یو سړی هغه نه په بیابون کې زنور ورشي هغه زنور د یمن کې ملوشي څنګه خوشحال شي انده سيدي بندا په توبه بسلو باندې زو خوشاليګه او څنګه یو سړی مو ته ایوال ویشر نږدې شي زه یو لوس اور نږدې کېږم یو لوس سر نږدې شي زه غته دوا لوس اور نږدې کېږم او څنګه هغه مو طرف ته اورور رسی ایمور خودونه هغه طرف ته په منډو باندې وسی نو الله تعالی د وکیل شي چې موته ستا په ژوندۍ کې د توبې بسلو مکمل شي او الله تعالی د په ژوندۍ کې موته توبه قبول هم کی او الله تعالی د موته سو آینده لپاره د ګناہوں وسدي امين برحمتك يا ارحم الراحمين.